زما لور وا په خیبر اسپیټال کې اپریشن تھیټر کې دننه پرتا وا اپریشن کېدو او د اسپیټال مشره خزه لګولې وا مونږ ولارو بار خزه راوته ویلې جاؤ کمینو سب رزیل یہاں کھڑے ہیں ټولو غریبانو منډي چې منډي کړې زورالم چورالم دی گڑگڑو کے میں پدے گتا والا مل کمینے کی بچی تم میں نہ لندن کے اخلاق ہے اور نہ پاکستان کے ہم کمینے ہیں کہ تمہارے اسپتال میں یہاں مریض لے کر آئے ہیں منڈے کری چٹاکا گندیوا منڈی کری منڈے کری ڈی ایم ایس گئے پولیس دس چلو خلق سے چلو سو دو اکڑو زیور تو خود کئی جما تو کا تو واریان ادھر چوسو مال پریدم ہے نا پریدم ہے نا چچدا میں پلک شلولی نہیں من کمی نہیں چ اسپتال تم مریض راوڑے نن پخسم اخلا خبرات تم ما سره نه کوي زه محتاج یم ځکه تاسو ګورئ تاسو سال دې د سپو عالم دې کنه ها پتاڼو کې د سپو عالم دې کنه دې په کچرو کې د سپو عالم دې کنه دې خدای کړی ډیر شکر دی نن پلاره تیریږي د سپو غوندې مرونی سي کنه خدای کړی ټیک ده مراشه زبله مسله کوم حدیث کې راځي چې په قیامت کې به یو ډله بے پختنه جنت ته ځي بے پختنه هغه دادا چې پارشي کې اعتماد په خدای که بیمار شي نو مریض ډاکټر ته نه بوزي چې کفا بالله طبيبا د خدای نه لوی طبيب بل څوک دی خدای نه جوړ کړی خدای ته پروت ته خدای به جوړي خیال امراغي راځي کنه چې دا قوم په دې عملو نن د ټاټکی مزدور دویا غستې شي ها نن د ټاټکی مزدور ډاکټر له مریض بوتلې شي د ټاټکی مزدور ډاکټر خو ځکه کمپاوډرانو کی شروع کړي دي دا بازي دکانداران دي نه کوالیفاید کمپاوډر نه سیاسي کو سړه بیا غم پکې لګي ای سټسکوپ په وګونو کې ټومبلې هلکه ته په دې پوهیږي وای اسه دې سړی ته سلی پیوشي دا دوربین وکي واچي به داسې کې اوس چې خر ورغلې نو خر په څه پوهیږي چې دې په دوربین پوهیږي کنه پوهیږي تاسو په دې ډبې په ایمان او چې دوربین در باندې ولګي نو ته په دې پوه شې چې دې په دې دوربین پوهم شو کنه سمې دکاندارای لګېدلې کروڑپتیان اربپتیان نن د قوم تکی خوري لګیا دي دا سرمایه‌دار تکی د قوم غوخي خوري خپل ارث مفتی تب در په در ګرځي اله بجلی بل می زیات راغله کم خالات چې بابو صاحب لور شي وته مزبار شیخا بل داخل کا بیا جګړه کا ودان شیخ منډک دا خدای کړی او نور به در سره کیږي نور به د ځان تماشې کوي یوازې پاک پیښور نه ټول پاکستان ټول نن د خدای د قهر په لپیټ نن ته د کشمیر خبرونه اورې لانګ مارچ دی او سرحد پار کوو پلانې کوو ډنګړې کوو دا کو یو ګړچ کوو کو په کشمیر کې یو ګړچ ما ته معلوم یې یو ګړچ کوو کو ته بیا د ملک حال وګورئ نن خو په پاکستان کې وبم ته مس نشس کړي ته چې دا بمبو بس کې 25 روپے میاش ورکې کنه نو چې کوم ملک وبد خدای په نامه نه وب ملک د ستاسو کفاره وخوري کنه
اوبه ا د خدای د اسمان نه راورېدل او د ځمکې نه راوتي اوبه هغه ته په بیاس کې لګیا په خپل ملک. نو چې کوم ملک یو کور دی یو کور یو دکان دی هغه پسیم ګرځي ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ورپسې ګرځي او صاحبہ نه په 2000 روپے د کاري میاشت دمر ټیکس در باندې نه لګای چې نه ورکه در پسې بیا راځي چې نه ورکه پولیس ته دی بوزي الته پولیس نه بدی بیا څوک خلاص. نن په یو کو خپل کی په یو کوټنای کې مفت نشي اوسېږي او به د خدای په نامه فری نشي سکله تبسکه دا ټول د الله گرفته. بنیادی خبره عزیزانو دادا چې امنام ویلی دي چې ما ایمان راوړی دی او د ایمان په مقتضیاتو باندې عمل نه کوي. زما دې خبره پوه شئ بنیادی خبره ده چې د امنان رستو په مقتضیاتو د امنا عمل کړو دا ایمان څنګه ایمان څنګه دا ایمان داسې لس ورځې به وګړو لس ابو هريره دا امنا په مقتضیات ایمان کړو لس ورځې وګړو پروا نه پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې موړ دې ستا په حدیث باندې ما ته روټه ضرورت نشته. جناب محمد رسول الله یو کسوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کسوړه والا چې کله وګه کې دی کله لوګي اغستینو دی کسوړه کې لاس منډه نو تازه قجوره بروزي او بیا خورا ا کسوړه ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله وګه شو لاس به منډلو قجوره به د جناب رسول الله په ژوند کې کسوړه ور سره وا د ابو بکر په ژوند کې کسوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کې کسوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کې کسوړه ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګوله و په مدینه منوره کې پاغه لګوله کې د ابو هريره نه کسوړه ورکش چورکا شو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاری لګیا دے دا شعر وای سوئی للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني. نن خدا خلق یو غم دے او زما دو غم دی و خلق را ټول شي نن زما دو غمونو کې مبتلا ما یو می هغه غم دے چې حضرت عثمان شهید دے او دویم می هغه غم دے چې زما د محبوب دلاسا کا سوړه رانا اور کشوا چاچ په خدای اعتمادو اوڑے او جمعه بلاس منډه او تازه قجوره رو اوڑے کم قوم چې په خدای اعتمادي او په هر شي کې مؤثر حقيقي الله مني او دا ایمانی چې الله چې کوم قانون را لېګلې دي او پیغمبر مرتب کړي او جوړ کړي دي یا الله پاغه د عمل کولو توفیق راکا باغی میں چلاوا دا ایمانی عرش بد پس را منڈی ہوئی عرش په خدای قسم زما دې سترګو زدا اورېدو خبرې نکو زما دې سترګو هغه خلق لیدلی دي
چې د ولی په غاړه بناستو خدای ته ځان سپارل چې سبم لاستو سار برا پاسې دو نو د ټول کور خرچه به د بالغ لاندې پرتا و ټول کور خرچه به بالغ لاندې پرتا ماغه خلق لیدل نازیزانو بل څوک نشتا ایس نشتا په دې ټول کائنات کې کده نو د خدای ذات بل څوک شتا بل څوک نشتا یا الله دې او یا جناب محمد رسول الله بس زړه شپاره سنې په دې دعا قربان کړي زړه په قربان کړي تان ګوره چې ارشه تاسو سي منډي وای کړي د دې وجنا سوچ وکړي دلازاری مکوئ دلازاری مکوئ یو ایمان پیدا کړي یو ایمان چې انسان خو پرېدا انسان خو ډېر لوی شي سپېدې سپېد څومره مردار شي چې سپې وګوري چې وګوري نو منډه کاو د نن بینه ورته روټه راواله او پیوي خراوه سپې حضرت عمر په آمنا ایمان لرلو او آمنا داغه ایمانو نو قسم یې وخورو په خپل دور حکومت کې چې زما دې د خدای په ذات قسمی کله دریای دجله په غاړه یو سپید لوګي مړ شم نو الله به تاسو زمانه سپید لوګي امیر المؤمنین دیته وي او مسلمان دیته وي چې سپید لوګي مړ شم الله به تاسو زمانه زما عزیزانو انسان خو پرېدا چې حیوان سره بم د رحم سلوک کې تعذیب د حیوان حرام دی په اسلام دا چرګ والا نه دي چرګ والا دا خدای پیژندلی چې دا د سرک په غاړه ناس دی او چرګ خرڅي دی چې چرګي والی چانه نو خپونه نیولې او سرونه اعلان دي ورن یو د روان کړي کني خدا د انسان بچي دا غوړه د چوک سره سار کې راتلم نو یو داسې چل کړه نو ورته ودرې مالداري ولې د سکړي وې دي چرګان دي نو داسې نه واله په دې ګورګورو کې داسې مارا سره مرګره ناستو ما ته جی پرېګده دا لچر خلق به دغه ما لچر نه دی ورپسې ورکوځي کټټو بچې مې والو چار دی خې نور غاګن کو چرګانې داسې کو سميونی دا ټانګو والا نه دا خدای پیژندلی د دې چابک ته ګوري بیا پټانګه کې اسورلو ته ګوري دیم آمنا ویلی کنا ټانګو والا آمنا ویلی کنا نو چې پچابک هغه سرمنې باندې اس په تیز نشي نو بیا ورته سرمن دی خوا کی نو بیا د املاتا الخته ونیسي کوي کنه قصابانو چې څو وخت کې چيلي روان کړي ماشوم چيله به په مړی کې پړغه بیا आवाज کې راکاږي زما عزیزانو چا پړکی چې د رحم ماده نه و د رحم زه درته ایمانی هم زه مولایم ما په عمر کې چرګ نه دی حلال کړی را کرمړ شي دي مردار شي حلال مارنه خدا کارنه
کټمل نه دی کټمل دا چونی سي زمون کور کې ډیری اکثر دې کټون مټون وای ورته وګورم زمنا ما چې کټمل ورته سپګه مې ورته نه دا چول د سپګي پیدا کولو کې د خدای راز کنه دی کټمل کې د خدای راز دی او د خدای مخلوق دی